د بجټ عدد شمار به د قبایلی ضلعو لپاره د 10 کال لپاره بیل وي او د بندوبستي ضلعو به بیل وي. دا یاد ساتئ چې د قبایلی او صوبایي بندوبستي ضلعو بجټ به چرې هم چې کوم دی دا یو شان نه وي. د هغې به خپله خرچه کېږي، د دې به خپله خرچه کېږي، ځکه چې دا د وفاق ذمهواري ده چې 10 کالو پورې به یعنې 2028 پورې به چې کوم دی هغه وفاق د خیبر پښتونخوا د قبایلي علاقو پیسې ورکوي. هغه د ترقیتي به هم ورکوي، هغه به د صوبایي هم ورکوي. د صوبایي حکومت وایي چې موږ د بندوبستي ضلعو چې کوم بجټ دی د ترقیتي کارونو لپاره هغه 297 ارب 52 کروڑ روپۍ دی. اوس 297 ارب روپۍ دي، نو په کار ده داسې کم 300 ارب روپۍ موږ نو په کار ده چې په دې کې 150 ارب روپو ترقیتي کار شوی وي. شپږ میاشتې تېرې شوې، مالي کال زمونږ د 1 جولای نه شروع کړي، نو 1 جولای نه د 31 دسمبر پورې زمونږ د تماوه چې موږ به دلته په خیبر پښتونخوا کې 150 ارب روپو ترقیتي کارونه پکار، خو په 150 ارب روپو کې صرف 70 ارب روپۍ په 297 ارب روپو کې جاری شوي. مطلب 40% هم نه دي. یس د 40% نه ډیر کم دی. دا تقریبا زما په خیال د 25% نه کم چې کوم دی بجټ چې کوم دی دا جاری شو صرف جاری شو یعنی په 297 ارب روپو کې 70 ارب روپۍ جاری کړل شولې او په 70 ارب روپو کې دوی 46 ارب روپۍ خرج کړي. صحیح ده، مطلب ټوټل ماغه 10 د 13 پورې تقریبا دغه پورې راغله. نو 46 ارب روپۍ چې کوم دی دا دوی خرج کو، نو دا صرف د بندوبستي ضلعو دی. بیا زه دا تویم 297 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو ټول ترقیتي فنډ دی. په 297 ارب روپو کې 70 ارب روپۍ جاری کړل شو په شپږو میاشتو کې، او په هغې کې صرف چې کوم دی 46 ارب روپۍ چې کوم دی هغه خرج کړلی شي. اوس د قبایلي علاقو چې کوم بجټ دی دا یاد ساتئ چې په دې کې به وفاق بنیادي ذمهواري ده. د هغې لپاره د ترقیتي کارونو خیبر پښتونخوا وایي چې موږ به هغوی له 119 ارب روپۍ ورکوو، حالانکه وفاق وایي چې د قبایلي علاقو لپاره به موږ تاسو له 56 ارب روپۍ درکوو. صحیح، خو دوی وایي نه موږ 119 ارب روپۍ. په دې کې به حیران ته پاتې شي دوی د وفاق هغه ډرامه هم کړې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم بلوچستان، سند او پنجاب چې کوم 3% یو پروپوز تجویز چې هغوی به د خپل ځان نه ورکوي NFC نه هغه ورنه کړلی شي، نو دوی په هغې کې هم پکې شامل کړو، نو هغې 119 ارب روپو ته ورسو. یعنې د قبایلي علاقو په 119 ارب روپو بجټ کې په شپږو میاشتو کې 14 ارب 66 کروڑ روپۍ جاری شولې. ډیره بخښنه سره دا تاسو چې کوم پیسې یاد کړئ چې کوم مرکز ورکوي یا د صوبو چې کوم 3% دا دوی ته میلاو شوي دي ورکړی شي. ګوره بلوچستان، سند او پنجاب خو چې کار چې موږ تاسو له 3% درکوو نه، د سند ډېر کلیر موقف دی په دې باندې. سند وایي نوې NFC وکړئ، زه به خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو دپاره 3% درکوم، خو نوې NFC وکړئ. په دې باندې به هم چېرته یو بل پروګرام چې د NFC وي زموږ اخري د قومي مالیاتي ایوارډ چې کوم دی د صوبو ترمنځ چې کوم وسایل به تقسیمیږي هغه په 2010 کې شوی، په 2015 کې حق نظام فالو کړی شوی، په 2020 کې هم حق نظام فالو کړی شوی. هغه فارموله سره 57.5% به صوبو ته ځي، 42.5% به وفاق لي. صحیح شو، زما په خیال دا به کلیر شو. ټیک شو. اوس دا 57.5% به صوبې په خپل منځ کې تقسیموي. صحیح، دا یاد ساتئ. پنجاب غټه صوبه ده، د هغې غټه حصه کېږي، دې وجې نه دی کې 82% آبادي ده، نور څیزونه دي، غربت، انفراسټراکچر، دا ټول څیزونه دي. چېرته په هغې به پروګرام کو، خو دې وخت کې چې کوم پروګرام دغه نو په هغې کې وویلې چې دا اووم قومي مالیاتي ایوارډ چې کوم شوی دی تاسو نوی قومي مالیاتي ایوارډ اعلان وکړئ. صحیح، یعنې کې به نو راځئ په خپل منځ کې به تقسیم وکړو. نو د هغې نوی قومي مالیاتي ایوارډ کېږي نه، نو پنجاب، بلوچستان او سند انکار وکړي چې نوی قومي مالیاتي ایوارډ نه کېږي، موږ خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو دپاره خپل 3% نه ورکوو. صحیح شو. نو دې وجې نه دا کم پیسې چې دي د 119 ارب روپۍ په دې کې صرف د وفاق او لږی شانته د خیبر پښتونخوا برخه ده. 119 ارب روپۍ د قبایلي علاقو لپاره دوی ترقیتي پروګرام جوړ کړو. په 119 ارب روپو پروګرام کې 16 ارب 66 کروڑ 14 ارب 66 کروڑ روپۍ جاری کړلی شوي. صحیح، 119 ارب روپو کې په شپږو میاشتو کې. صحیح، د اول میاشت کې نه، په شپږو میاشتو کې، او په هغې کې 10 ارب روپۍ خرج کړی شوي.
ترقیاتی بجټ یعنی لیس دین 9% بجټ چې کوم دی دا د خرچ نو کوم د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او د قبایلی ضلعو ترقیاتی بجټ راواړو نو د خیبر پښتونخوا بندوبستي او قبایلی ضلعو ترقیاتی بجټ په مجموعي توګه 13% خرچ شوی دی په مجموعي توګه یعنی باقي 87% بجټ ودوی پراتلونکو شپږو میاشتو کې خرچ کړي اوس دا کوي کنه کوي دا ممکن هم نه ده تقریبا نه ممکن نه ده ځکه